عثمان رضی الله تعالی عنہ په خپل دور خلافت کې قد سالی وا یو باغ د کجورو هغه ډکو او هغه باغ مشهورو خپل بیبي وته عرض وکړه نائله رضی الله تعالی عنها چې یا عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه باغ خرڅیږي هغه ځان تواله عثمان رضی الله تعالی عنہ را روان شو پلار راځي چې ګوري څه غریبان خلک د مدینه مبارکه هغه ډیر په تکلیف کې دي ډیر خپه ناست دي ولې خوراک نشته عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې دا خلک ولید ډیر پریشان وو تاسو یو کو سو وجلا ویجی سخت قصالی دا او دا په زرګونو کورونه چې دي دا غریبانو ته خوراک سکاک نشته وی عثمان رضی الله تعالی عنہ لاړو هغه باغ واخیست دا سړینا او اعلان وکړه چې خلکو دغه باغ مې واخیست او راځي دا فی سبیل الله او د مدینه خلکو د پاره مې وقف کړه راځي کجوري خوري کور ته راغی بیبي ورته عرض کوي خاوند مبارک څه دی وکړه په جنت کې مې دغه باغ واخیست په دې باغ څه کې